تاریخ کتابونو کې د سیرت کتابونو کې دا کتلی چې کله د اسماعیل علیه السلام نکاح وشو اور ځان ته کور جوړ کو ابدیو کا یو ځای کې پتی کېدو باندې شو نو ابراهیم علیه السلام د ډېرې مودې نه پس د خپل بچی اسماعیل علیه السلام ملاقات ته راغلو دروازې باندې ناکینګ وکړو اسماعیل علیه السلام کور کې نو کور ولې راغله یعنی د اسماعیل علیه السلام کور ولا د ابراهیم علیه السلام انګور او چې رااله نی سلام وکړو نی خبرې اترې وکړي ورته څوک یې څه غواړې بابا ابراهیم علیه السلام دی وخت د ګیره مبارکه سپینه شوې وه ورته اسماعیل علیه السلام کور کې شته وایي نه هغه څه کار پسې تللی دی نشته دی وایي کور کې زندګي څنګه تېرېږي د ښځې ورته الفاظ دا استعمال کو ډېره غریبي ده فاقه ده سہولت نشته اسانتیا نشته خوراک صحیح په ټایم نه میلاویږي ډېر تکلیف کیو وایي ښه ده یو کار وکړه چې کله اسماعیل علیه السلام راشي هغې ته ووایي چې یو بابا سپین ګیری راغلی و اور دی ویلو چې دا کور والا چوکټ بدل کا بس صرف ورته دا ووایه اسماعیل علیه السلام چې کله ماښام ټایم کې کور ته رالو کور والا ورته وایي چې یو بابا راغلی و ستا تپوس یې وکړو ته خو کور کې وې نه وایي څه ویلي دي خپله کیسې ورته ونه کړه چې ما ورته ویلي چې کور کې تکلیف دی خوراک نشته سکاګ نشته خو یو خبره وکړه چې دا کور چوکاټ ته کوک دی دا ترس دی دا بدل کا وایي تا ته پته شته هغه څوک و ښځې ورته وایي چې نه وایي هغه زما والد محترم ابراهیم علیه السلام و وایي د دویمه خبره کړې دی نه خبرې چې دی څه مطلب دی ډېره وزني خبرې کړي وایي څه مطلب یې دی ما ته دا پیغام میسج راکړی چې د ښځې د طلاق ورکړه دا د ستا سره کور کې د پتې کېدو نه ده لہذا نن پس تا ته طلاق دی اجازت دی درته هغې ښځې ته طلاق واچولو طلاق یې ورکړو هغې ښځه کور نه فارغه کړه اسماعیل علیه السلام بله رشته وکړه بل ځای کې نکاح وکړه ابراهیم علیه السلام بیا ډېرې مودې نه پس کور ته راغلو دروازې باندې ناکینګ وکړو چې ښځه رووته السلام علیکم سلام یې وکړو ورته یې بابا وایه څه د پکار دي وایي بچي تپوس ته راغلی یم دلته دې کور کې زما زوی اسماعیل پتې کېږي ورته یې او اسماعیل علیه السلام زما خاوند دی ډېر زیات اصرار یې وکړو چې د غرمې ټایم دی روټۍ ټایم دی راځه ما سره کور کې روټۍ وکړئ نه روټۍ نه خورم سوالینه نه دی کو شوی کم اس یا اوخ باندې راغلی هغې باندې ناستې دا خبرې اترې کي ورته نه ما سره به روټۍ خورې د روټۍ ټایم دی ښه که نه اوبه راسره وڅښه ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې نه هیڅ نه کوم وایي اسماعیل علیه السلام کور کې شته وایي نشته ښه وایي چې ماښام کور ته راشي دا ورته ووایه چې د کور چوکټ ته ډېر سیده دی نیغ دی خیال کوه چې دا درنه مات نه شي دا پرېږده دی دا څه نقصان دی ته ونه رسي د دې حفاظت وکړه ابراهیم علیه السلام سوالینه نه دی راکوز شوی ښه دا ورته وایي چې دا بابا د شام نه راغلی دی اسماعیل علیه السلام شپې کور ته راغلو کور والا ورته نن یو بابا راغلی و او ستا تپوس یې وکړو وایي تا ورته څه ویلو ما ورته ویل چې هغه کور کې نشته وایي بې د نه څه تپوس وکړو وایي ما نه دا تپوس وکړو چې کور کې زندګي څنګه تېرېږي وایي ما ورته ویل چې الحمدلله الله کرم دی انعامات دي احسانات دي الله ډېر سره کړي موږ د دې شیزونو قابل وو خو ډېر سره کړي ولې چې کله د یو ښځه د پیغمبر نکاح کې راشي به دا عظمتي ډېر دی که خوراک نه وي نه ده وي سکاک نه وي نه ده وي لباس نه وي نه ده وي سهولت نه وي هېڅ خبره نه ده خو د پیغمبر نکاح کې راتله دا ډېره لویه خبره ده قیامت ورځې به دا په دې نوم باندې پسې چې دا د پیغمبر ښځه ده دا څه لوی دا وړه د درجه ده دا څه وړه مرتبه ده وایي بیا درته څه ویلو وایي دې خبرې راته دریم بیا یې راته وفرمیلو چې دا کم د کور چوکټ دی هغې ته وایي چې دا ډېر نیغ دی ډېر ښه دی ډېر بهتر دی سیده دی د دې حفاظت کوه وایي مبارک شه ښځې تا ته پته شته دا چې بابا کم راغلی و دا ابراهیم علیه السلام زما والد محترم و اور د چوکټ نیغوالي اور د حفاظت کم پیغام یې راکړی دې مطلب دا دی چې دا ښځه ځان سره نکاح کې وساته دې ته نقصان ونه رسي او تا د پر مبارکي پیغام دی ته به مرګه ساته پورې زما سره نکاح کوي انشاءالله دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د اسماعیل علیه السلام کور والا دا حال دی چې کله نه شکر والا پاک دا نه غوښتلی شي و نه شکره ښځه د پیغمبر په نکاح کې پاتې شي هغې فارغه کا بل انتظام یې ورته وکړو اوس تاسو وکتلو لوط علیه السلام کور والا کافره ده تر دې پورې چې کور والا خبرې بار کړي
چې لوط علیه السلام باندې دا وحی رغلی دا حکم رغلی دی دشمنانو ته پیغام رسی خو کافر ده خو بیا هم زناکار نه ده بدکار نه ده الله رب العزت انبیاء کرام علیهم السلام نسل اور نسب دسی محفوظ ساتلی دی دیو جنا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه ونیسا تر د آدم علیه السلام پرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا شجره نسب روچت کې دا د پاک دامن با حیا با عزت صفاتونه ډکو خلکو کې تیر شوی دی هغه کې سخاوت موجود وو هغه کې د دشمن سره مقابله کې بہادری موجوده وا هغه چرته زنا نه د کړي شراب نه د اسکلی غلې نه د کړي دا د انبیاء کرام علیهم السلام د نسب کې ټیک ته بشکه ایمان نه دی راوړې مسلمانان بنو خدا خبره ده چې هغه کار نه و چې هغه د پیغمبر په لمنې باندې داغ ګرځيږي هغه نه الله پاک محفوظ ساتلی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت دی بیا زما مسلمانانو مونږه ربیع الاول کې باز خلک دا جلسه دا جلوس ته په 12 ربیع الاول پروګرامات کوي په دې خبره هم ځان پوي کې اسلام عملی زندگی ته نه غواړي رسم او رواج نه غواړي دا رواج دی 12 ربیع الاول باندې جلسه کې ناسیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت اورم سیرت اورم بیا غون کار سود کې مبتلا یم رشوت کې مبتلا یم زنا کې مبتلا یم نشه کې مبتلا یم پته نشته کم ګناه کې مبتلا یم آیا د 12 ربیع الاول صرف دا پیغام ځان سره اوچته ولودینه چې هغه ورځ باندې ګناه نه کوي چې نن 12 ربیع الاول دی بیا غون کار لګي هیڅ پته نه لګي نه دغه هیڅ شک نشته چې 12 ربیع الاول کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړل دغه هیڅ اختلاف نشته البته دغه د محققینو د مورخینو اختلاف دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم آیا 3 ربیع الاول میں پیدا شوه یو روایت مطابق دویم قول مطابق 9 ربیع الاول میں پیدا شوه دریم قول مطابق په 12 ربیع الاول باندې ګوره د تاریخ پیدایشي متعین نه دی اختلاف دی یا 3 وی یا 9 وی یا 12 وی خو دې ربیع الاول دی کې اتفاق دی نو معلومه ده شو چې ربیع الاول کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل د دې میاشتې هم عظمت دی هیڅ شک نشته خو اسلام ته عملی زندگی غواړي صرف رسم او رواج کول په هغه ورځ باندې غم یا خوشحالي منول نو غون کال بس په لیش اشرت کول نه شریعت ته د خلاف دی شریعت ته نه غواړي بیا موږ دې ته وګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 23 ساله زندگی کې چې کم کې ورته نبوت ملو شوی دی 23 سال کې دا ربیع الاول 23 ځلې راغلی دی 23 ځلې راغلی دی تاسو بچری هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روایت نه یا زندگی نه یا سیرت نه یا تاریخ نه دا ثابت نه کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 3 ربیع الاول یا په 9 ربیع الاول یا په 12 ربیع الاول باندې خوشحالي منو کړی ولی اسلام مزاج دغه نه دی موږ دنیا کې ګورو غړ غړ لیډران دي بزرګ دی وفات شي یاره فلان کی تاریخ باندې عرس مبارک دی خاص کل بریلیان کې او چې کوم وفات شوی دی یاره ننی 29 برسیده ننی 30 برسیده دا د ذوالفقار علی بوټو برسیده او دا د آفتاب شیرپاو برسیده او دا د بیلور برسیده پته نشته یو رواج دی روان دی هغه ورځ باندې خلک راشي تقریر وکړي دي دا توره کړي دا کاری کړي او فلان کې کړي او ډینګړې کړي بچي جلسه ختم شي ابرسی اور روز ختم شي بیا چټي ده اور قربان شه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه آغا یکم هجری نه ونیسا ترنن 1444 هجری پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات هم ژوند دي تعلیمی هم ژوند دي ارشادات هم ژوند دي زندگی هم موجوده چې څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی کم پهلو رو اوچته هغه الحمدلله امت کې موجود دي اور په بینیدو باندې د خلک ستړي شو بیا هم نه ختمي اور دا به تر قیامت سبا پورې بینیږي بیا هم د دې احسن اور د اکمل درجه کې کما حق هو پکار دي دا بیا هم نشي بیانول زما د خبرې مقصود دغه دی چې شریعت کې د برسیان او ورسونه د نشته دي د موږ جوړ کړی دي بعد کې خلکو بدعتانو د خلکو جوړ کړی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم 23 سال کې ندی کړی بیا غینه په صحابه کرام اخیره صحابي 120 هجری کې وفات شوه دي حضرت طفیل رضی الله تعالی عنہ 120 هجری پورې هم نه دي ثابت هغه د بعد پرې د بنو امیہ دور راغلی دی عباسی دور راغلی دی
فاطمی دور راغلی دی مختلف دورونه تیر شوي دي هغې کې دا ته نشي ثابتولی او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره د دنیا کې کاټول نه زیاته مینه چاوه هغه صحابه کرام دي دا خبره دشمن هم مني یهودي او عیسوي هم مني چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قرباني دوله خلک هغه صحابه کرام وو او ولې بنو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات په سترګو کتلیو وਹੀ نزولی کتلیو د الله برای راست مدتونه پیغمبر سره کتلیو هغه به ایمان ولې نه موسیدو یو صحابي دا وګوري چې د پیغمبر د ګوتې اشاره سره سپوږمۍ دوه ټوکړي کیږي هغه به ایمان د کمې درجه وي یو صحابي دا ګوري چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتو مبارکونه او به جاری دي هغه به ایمان د کمې درجه وي هغه چې غزوه بدر کې ګوري فرشتي رااله زیډ پټکی والی دي هغه به د ایمان د کمې درجه وي احد کې فرشتي ګوري بدر کې فرشتي ګوري خندق کې فرشتي ګوري حنین کې فرشتي ګوري تبوک کې فرشتي ګوري هغه به د ایمان کمې درجه وي او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عشق ته وګوره هغه عشق موږ صرف نن په خلی باندې یدو هغه صحابه کرام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم توکانی مبارک اسمه کې د نپریدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم توکانی مبارک غورځي صحابه کرام یې لسونه نيسي چې یا رسول الله زما لاس کې واچوا بیا چې کله راواخلي غینه خوشبوزي لسونه خپل کې ومږي په خپل جسم مبارک او په دې کپړو باندې ولګي هغه څنګه توکانی وي بیا چې کم ثابته ملاو نشي بل ثابته وي چې تا لاس باندې د توکانی لګیدلی لګي ماته راکا دغه لاس پر لاس ومږي به بزان پرې مږي دا به کمې درجه عشق بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځکه بدن نوینه روانه شو یو صحابي برای راست په باندې خلو لګي وینه وسکی صحابه کرامو پیغمبر نه تاسو کو یا رسول الله استاوینه وسکلا و یو خبره یا ساته زما وینه مبارکه کم جسم ته دنه شو په باندې جهنم ور حرام دی دا د کمې درجه عشق غزوه احد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کفارو حمله وکړه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی ګوري پیغمبر باندې د غشو باران روان دی سوچي دا وګو چې دشمن طرف ته مخکم اور ما سینې باندې د خنجر اور دانیزه او د تیرونه ولګي خو سوچي دا وګو چې کسه پیغمبر مخې ته ودرېګم پیغمبر ته مملا کیږي شا کیږي دا نشم برداشت کولای چې زما ملا د پیغمبر طرف ته شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ راته وګورتي یا رسول الله غواړم دا چې تیر زما په سینې ولګي خو بیا متا ته شا کیږي دا نشم برداشت کوله زکه تا ته مخ کوم پرې چې ما په ملا باندې غشي ولګي د ابو دجانه رضی الله عنه په ملا باندې د نيزو باران کیږي د تورو باران کیږي د غشو باران کیږي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صرف شان شي کول دی وجنه چې مانه د پیغمبر ګستخی ونشي د څنګه عشق ولا خلکو